حج له چې کله موږ ځو که نه نو ټول په رشته دارانو باندې او په محله کې ګرځي چې یاره زه حج له روان یم او ما ته بښنه وکړه که نه. نو دغسې خو حج روزه مونځ زکات دا ټول لکه ارکان دي. مونږ داسې ولې نه کوو چې زه مونځ له روان یم او زه خپل ورور نه خپل کور کې ګاونډي نه یاره زه مونځ له روان یم فرض کار دی. زه روجه رمضان شروع کېږي نو په کار دی چې زه خپل چم ګاونډ کې خپل د ما سره چې کار کم خلک کوي که نه چې دوی نه بښنه وغواړم ولې چې دا نو دې باره کې راته څه چې زمونږ خو اکثر ګورو نو چې کله حج له ځو نو دا بښنې غواړو او معافی غواړو چې یاره زه حج له ځم چې زما حج قبول شي. نو چې کله مونږ د روجې ته ځو یا کله مونږ د مونځ خو روجې ته چې ځو اوس روجې رومبی رمضان دی نو دې حوالې سره به څه وایي مفتي صاحب چې لږه خبره دا ده چې اصل کې بس سوال به دلته کې دا وکړو چې دا حج ته چې کوم سړی ځي یا لکه دا اوس 15 شعبان شپه چې وه ټیک ده په دې کې میسجان راځي په فیسبوک باندې چې اگر دانسته غیر دانسته مجھ سے کوئی مجھ سے معافی مانگو نو زه ورته اکثر هغه سړي ته جواب ورکوم یاره زما سره د هېڅ نشته چې د چا سره د زیاتی کړی دی هغه ته ورشه هغه نه معافي وغواړه. نو د معافي غوښتل دا زمونږ یو روټین دی یو هسې مذاق دی کنې ما ته پته ده چې ما تا سره څه بد کړي دي ما خیال دی چې اول ملاقات دی تا سره صحیح شو ستړي مشي مو کړي دی سلام مې کړی دی ته تکلیف مې تا نه زه د څه شي معافي وغواړم خو چې زما کومه خور ده چې د کومې میراث د پلار میراث حق ما لاندې کړی دی ایا د هغه نه ما خپله معافي غوښتې ده چې د کوم کشر رور د وراره د خورۍ چې کوم ما میراث او کوم حق لاندې کړی دی هغه نه ما معافي غوښتې ده هغه ته زه ورغلی یم. نو دلته کې بس سوال مونږ دا وکړو چې د روژې ثواب چا ته میلاویږي او د روژې ثواب څونه دی. رسول الله صلی الله فرمایي چې هر عبادت چې څومره ثواب دی فرشتو کې دا طاقت شته چې هغه ولیکي لکه لمونځ دی قرآن پاک تلاوت دی زکات دی وغیره وغیره. خو صرف روژه هغه داسې یو عبادت دی چې د فرشتو کې دا طاقت نشته چې د هغې ثواب دی ولیکي. نو خدای پاک دا وایي چې الصوم لی و انا اجزي به روژه دا صرف ما دپاره ده او زه به ډایرکټ په خپله باندې د خپل شان په مطابق د دې اجر د دې ثواب ورکوم. خو دا ثواب به چاته میلاویږي؟ رسول الله صلی الله په یو بل حدیث کې فرمایي چې من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه و شرابه. وایي چې کوم سړی غلطې خبرې بده وینا ناجایز کارونه دا نه پرېږدي نو د دې هېڅ ضرورت نشته چې ټول ورځ تل وږی تږی ګرځي ماښام ته هغه ته هېڅ هم په لاس نه ورځي الا العطش الا الجوع والعطش. رسول الله صلی الله فرمایي چې ماښام ته تش لوږه او تنده د هغه په لاس کې چې ټوله ورځ وږی تږی صحیح ده. اوس دلته کې یو پوینټ دی هغه پوینټ دا دی چې حق حلالې اوبه د خپل کوي دا سکل روا دي که نه دي روا جایز دي که نه دي جایز ښه د خپل کور خوراک حلال خوراک د خپل پټي باغ سبزي دا جایز دي که نه دي جایز ښه دا شی خو ما په ځان حرام کو دا خو زه نه خورم او نه څکم خو لیکن زه دروغ وایم دروغ روا دي جایز دي که ناجایز دي چا کوم ناجایز دی هغه زه په روژه کې کوم چې کوم جایز دی نه کوم صحیح ده. غصه چې کوم دی دا ناجایزه ده خو په روژه کې زه په کور کې څومره غصه کوم او روژه یاره تا ما د پر روژه ساتلې ده او که تا د الله دپاره ساتل ده په ما اصله ځان دغه کې خرڅوي چې خلک لکه دا پریټنډ کوي اکثر کنه دا وایي چې موډ مې خراب دی او روژه مې دا خبر سره مه کوئ خبر سره مه کوه او دماغ مې خراب دی. شارجین یو کال دی دا